بسم الله الرحمن الرحيم. قال النكاح كتاب النكاح. قال النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة. تاسو پوهیږئ خبرو باندې اواز درځي کنه؟ ملي چې مخکې د صلات بیان شوی او کتاب الحج واخره کې اوس بیان د نکاح کوي. مناسبت خپل منځ کې دا دی چې مخکې صلات، زکات، صوم، حج د عباداتو او خالص عباداتو. اوس بیان د نکاح کوي. نکاح کې عبادت هم دی، ورسره معامله هم ده. عبادت دا زموږ د حنافو په نسبت باندې نکاح کې مصروفه کېدل، نفلی عبادت نه مشغوله کېدل، نفلی عبادت نه بهتره ده. نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای النکاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. چا چې زما په سنت عمل وکړو، ازمانه عمل ونه کو ازمنګ نه دی. او عام حالاتو کې نکاح سنت مؤکده بیان کو، او سنت مؤکده دا د نفل نه بهترین. ځکه مونږ وایو چې نکاح کې مشغوله کېدل د نفلي عبادتو نه بهتره ده. نو دې کې عبادت والا مانم ده. او دې کې ګڼ احادیث دي صحابو نه نقل دي چې موږ ته پته یو ورځ هم د ژوند پاتې ده، بیا به هم نکاح کوو. بغیر د نکاح نه غواړو چې موږ وفات شو الله سره مخامخ شو. نکاح سره خو ایمان مکمل کیږي. او ورسره پکې معامله هم ده. یو طرف ته د زنانې بزعه ده، هغه کمال نه دی، نه بل طرف ته کم مهر ورکوي عوض خو به هر حال مال دی. نو دغه ته معامله ویلې کېږي. نو د عبادت والا مانم پکې ده، معاملې مانم پکې ده، نو مرکب شو. او مخکې تش عباداتو او تاسو مختصر کې ویلي دي دا هغه اصطلاحي مرکب و بسیط نه دی مراد، خو بس هلته یو شی او دلته دوه دي. او قانون دا دی چې مرکب د بسیط نه پس شو. نو بسیط مخکې ذکر شو، اوس مرکب ذکر کوي، نکاح ذکر کوي. تاسو پوهیږئ نکاح لغت کې ضم ته ویل کېږي، خپل بیان کوي. بلکې علما فرمایي د نکاح خپل لغوي معنی هغه ضم کېدل دي یو، او بل لغوي معنی وته ده. اصل لغوي معنی ضم ده، او وته کوم ضم کېدل وي. اول دواړه یو ځای شي، هغې نه پس وتې کېږي. داسې لرې نه خو کار نه کېږي. اول به یو ځای کېږي، بیا به د خیره سره وتې کوي. نو په دغه اعتبار سره لغت کې وتې ته هم نکاح ویلی کېږي. او په اصطلاح کې نکاح ویلی کېږي هو عقد یفید ملک المتعة. دا هغه عقد دی چې فایده د ملک متعې ورکوي. دا عقد کله وشي نو د ښځې نه خاوند به فایده اخیستلی شي. تاسو پوهیږئ دې معنی. بیا علامه شامی رحمه الله د نکاح د حالاتو په اعتبار سره 15 اقسام ذکر کړي دي. اول نمبر نکاح دا سنت مؤکده وي. دا کله چې سړی په بوره حالت کې نه وي، عند التوقان نه، مطلب هر وخت کې ښځو تړه نه کېږي. هغه چې دیوال ته ګوري که نه هم هلته ورته فرج معلومیږي. چې بس چې کوم دی ته ګوري هر شی ورته فرج جوړیږي. داسې حالت کې نه وي. نو یو سړی په عام حالت کې وي او په درې شیانو قادر وي: مهر ورکولو باندې، نفقه ورکولو باندې، وتې باندې. دې صورت کې نکاح چې د سنت مؤکده ده. تاسو پوه شولئ. او که چېرې حالت د توقان وي، وختي مې چې ویلو چې هر شی د فرج ښکاري په بوره حالاتو کې، او په نفقه، مهر او وتې قادر مې، نو په دې وخت کې نکاح کول به واجب دي. څه صورت شو؟ عند التوقان واجب. دریم کې یو سړي په وتې، نفقه او مهر باندې قادر دی، او په ځان باندې د زنا نه یریږي، غالب ګمان په ځان دا دی یا یقین دی چې ما نه زنا کېږي. دې صورت کې نکاح کول فرض دی. چې بس نکاح وکړي، وتې متې کوي، زړه دې یخي او د زنا نه بچ. بلکې داسې حالاتو کې فقهاو دا هم لیکلي چې یو سړي په ځان باندې
غالب ګمان یا یقین وي چې زنا را نه کیږي او حالات هم ورته برابري یعنی بالکل زنا کیږي تی دې صورت کې دا استمناء بالید وکي انسان لدی انزال وکي او بس زنا نه بچي اذا تعارض مفسدتان وروعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما دا غني قاعدي دي کله چې دوه ضررونه جمع شي دوه فسادونه وړو کې فساد به کې غوړه کې يختار اهون الشرين الضرر الاشد يدفع يزال بالضرر الاخف دغه قاعده په بنا باندې بس لال شالوټین کې استمناء باليد وکا داړه دي خيخ شي زنا در نه ونی شي خدای دې غر کا لنجه به واوړي مرحل څو صورت شو درې او کله چې وسړی بزان باندې غالب ګمان دي چې مانه به ظلم زیته وشي به مکروه تحریمی ده او که بزان باندې یقین وي چې ظلم برانه وشي د خزي حقوق بادانه کما به حرام ده نکاح کول مجموعي ته ورڅو شو 15 اقسام شو خزي مخ کې راځي صاحب د قدري اول نمبر ارکان نکاح ذکر کړي نو رکن د نکاح ایجاب او قبول له ایجاب او قبول چونکه دوه شی نه دي نه دې لپاره دوه صيغه پکار دي یو د ایجاب د لپاره یو د قبول لپاره نو فرمای النکاح ينعقد بالايجاب والقبول نکاح ينعقد يتحقق دا متحقق کیږي په ایجاب او قبول سره بلفظین ولې ایجاب چاته وي عقیدینو کې چې څوک اول کلام کوون کې یغی ته ایجاب وي کاغه بای وی کا مشتری وی کاغه خاون وی او کاغه خزوی خو څوک چې اول کلام وکي هغه ایجاب دی ایجاب وتذکوي چې مقابل معنی واجبي جواب نو به چورته دویم قبلتو وی کا بای وی کاغه اجاره وی کاغه نکاح وی کاغه وکالت وی سم وی هغه ته به څه ویل کیږي قبول نو د احد المتعاقدين دسی وای د متعاقدینو کې چې اول کلام ولی هغه ایجاب دی دویم ته قبول ویل کیږي برحال مسله دا شولا چې رکن د به ایجاب او قبول دی او د لپاره دوه صيغه پکار دي نو په نکاح کې دوه طریقې دي یا به د غدواله صيغه د ماضي وي یو وی نکحتک او بل وی قبلتو نکحتکی بل وی قبلتو دواړه صيغه د چا شولې ماضي دویم صورت دا ده ورپسې بیان کړي چې یو صيغه پکې د مستقبل وی توجه او بل صيغه پکې د ماضي وی مستقبل معنی د امر صيغه وی یو سره بل ته وی زوجني بنتک لور دې ماته په نکاح کا امر صيغه ده ا جواب کې څه وی قبلتو نو دوه طریقې شولې دواړه د ماضي صيغه ایجاب او قبول لپاره یو د امر صيغه او بل د ماضي صيغه په دې سره نکاح منعقد کیږي راسي به وته وګورئ النکاح ينعقد بالايجاب والقبول نکاح منعقد کیږي متحقق کیږي په ایجاب او قبول باندې نه به لفظین خو یا بدل د ایجاب او قبول نه دي نکاح منعقد کیږي بالايجاب والقبول یعنی په دوه لفظونو باندې يعبر به عن الماضي چې دا غو نه به تعبیر د ماضي په صيغه سره کیږي او یا بلفظین حال له نکاح منعقد کیږي په ایجاب او قبول باندې د حال کې چې د ایجاب او قبول په دوه الفاظو باندې ویل شي او دغه دوه الفاظ صيغه د چاوي ماضي وي تاسو په شولې لګ برو غوري الکه صيغه د ماضي ولې ضروری ده التبيو کې منګه وسویل فی الحال دا نکاح انشاء یا قد دیکھا انشاء پیجن یو کار نه فی الحال موجوده نکاح نه یو تی موجوده دا انشاء تصرف شرعي دی او انشاء د تصرف شرعي چې هغه په شرعي پیجندل کیږي الته وي او شرعي ورله دغه طریقه خودلې کنه چې د ماضي صيغه وي پوه نه شولې بي سوال ماضي صيغه ولی ضروری دي یار دواړه جواب جدا شرعي تصرف دی وسم پوه نه شو دا انشائی تصرف شرعي دی او تصرف شرعي په چا معلومیږي په شریعت يعرف بالشرع او شریعت ولله هم دغه خودلې د چې دواړه د ماضي صيغه مخکې ځو کنه وته وګورئ ښه اوس سوال دا دی چې نکاح خو انشاء ده یو شی نه دی موجود فی الحال موجوده او صيغه د ماضي دا خو خبر دی اخبار دی یار دی کنه دی
نو دا دواړه خپل منځ کې متضاد دي. یو متضاد لفظ نه، خبري لفظ نه. متضاد معنی څنګه اخلي؟ انشائي معنی. پوه نه شولې پی د خبر نه د انشاء معنی څنګه اخلي؟ ماضی نه د حال والا معنی څنګه اخلي؟ د حال والا پکار وا. جواب داري مولوی صاحب عربی کې دوه صيغې استعمال لي، یو امر، یو د ماضی صيغه ده، یو د مستقبل صيغه ده. مستقبل صيغه کې حالي معنی وي، استقبالي معنی وي. د څه کنه مضارع کې او کدی کې مستقبل والا استقبالي والا معنی واخلو دا خو وعده د زبر سره خیره به نکاح کومه. وعده نکاح سره نکاح نه منعقد کیږي. خدای نن سبا چې منګنی کیږي کنه منګنی د منګنی ته شواده نکاح دې سره نکاح نه منعقد کیږي. حتی طلاقم بن واقع کیږي. خزي ته طلاق بدر کومه هغه مستقبل صيغه طلاقم نه واقع کیږي، حالي صيغه پکار ده. بهرحال مضارع صيغه چې دا مستقبل صيغه چې دا چون کې هغه کې د وعده احتمال لنه باغی کار نه کیږي. بل صيغه شته نشته سوا د چانه ماضی نه. نو موږ مجبور شو دې ته چې بس دا کار په چا راغون کو ماضی باندې، ولی ماضی متحقق ده او دلته تحقق ضروری دی. نو په چا کار کوم؟ ماضی. پوه شولې به متو ګورې دا خبر ذکر کړي لأن صيغه ذکر صيغه د ماضی چې د الف لام عوض د مضاف نه دی، مضاف الیه نه دی. لأن صيغه الماضي وان كانت للاخبار، اگر کداغه صيغه د خبر د باروي موږ ویلو کنه صاحب د هدايه په خصوصیاتو کې پرونم ویلو عام طور وان اصلیو کې وو نه ذکر کړي، دا نه چار وخت د سیدل ته وو ذکر کړي. نو صيغه د ماضي اگر چې د خبر د باروي وضعا وضع د خبر د بار شوی دا، خو فقط جعلت للانشاء شرعا، دا ګرځول شوی د انشاء د بار شرعا شری تور باندې دا عمدغه کې استعماليږي. ښه ولی الکا دفن للحاجت یارا مضارع معنی کار نه کیږي، ماضی معنی نه کین. اوس به موږ د حاجت څنګه پوره کو؟ انشاء د بار وسو کو، حاجت پوره کول د بار وس فراخي پکار ده. موږ مادو کې 14 ماده د الامر اذا ضاق اتسع. ولا سم 14 ماده المشقه تجلب التيسير. کله چې مشقت راشي کنه بیا اسانتیا پیدا کوي. او کله چې کار تنگ شي بس فراخي راځي. دلته کار تنگ شو، مشقت شو، فراخي رااله، ماضی په صيغه کار کیږي. شرع دفن للحاجت دې د بار حاجت پوره شي. موږ ویلي دو صورت دی، یو دا چې دواړه صيغه د ماضی وي، بل یو صيغه د مستقبل وي یعنی د امر، او بل صيغه د ماضی وي. لګو غړي سړی د جنې بلار ته وایي زوجني بنتک، مستقبل صيغه د امر کنه، او د جواب کې څه وایي؟ قبلتو. یاد ساتئ دلته دا څنګه ده چې زوجني بنتک ایجاب دی او قبلتو قبول دی، دا څنګه ده، بلکې زوجني بنتک وکالت دی. د جنې بلاري وکیل جوړ کو چې تزما وکیل شولې د خپل لون نکاح ما سره وکا. بیچاره جواب کې وایي قبلتو. په دې کې دواړه رال، ایجاب امراله قبول امراله. مطلب خپل لور می پلانکی ته بنکاح کړل، ایجاب هم کوي د پلانکی د پاره او قبول هم کوي د لور د طرفه. تاسو پیګی کنه یا جنې ته وایي خپل ځان ما ته بنکاح کړه ایجاب شو، جنې چې وایي قبلتو داغه د طرفه ایجاب کوي ځکه داغه وکیل ده، خپل طرفه څه کوي؟ قبول کوي. نه پوهیږي پی یا داغه د طرف خپل طرفه ایجاب کوي، داغه طرفه څه کوي؟ قبول کوي. وینقد باللفظین، هم دغه شان منعقد کیږي په دوه لفظونو باندې، يعبر باحدهما، تعبیر کیږي په دغه دوه لفظونو کې به د یو نه په ماضی سره، او بالاخره په بل کې به عن المستقبل امر صيغه سره. مثل ان يقول هغه دا چې یو وی زوجني ما ته ځان په نکاح کا، فيقول بل ورته وی زوجتک ته ته میزان په نکاح کې درکو. هغه دلته به خزه او سړی نه یادوخه دا فيقول کني به بل راته لانجه جوړیږي چې یقول ضمیر چاته راځي دی؟ خاون ته. سیدا نو خاون ویل سی ویل زوجني، نو خزه ته د مذکر صيغه به استعمال کړه د مؤنث، خو زوجيني پکارو او کنو، او فيقول فتقول پکارو. اخذ به جواب کې وای زوجتک تاسو وکنه، او کومنګ وایو فيقول خزه وای، نو خزه د بار یقول پکارو که تقول پکارو. نو جواب سره مولوی صاحب د خلانجه جوړه شو. جواب دار دلته ضمیر فيقول کی او زوجني او فيقول کی زوجتک کی اخر ته راځي دی. فيقول یو پکې وای زوجني بلته ابل دواړه مذکر شو. دا مذکر او مؤنث ته خود لفظ کسی کنه، لفظ کی اخر مذکر دی. نو فيقول اخر وای زوجني بل اخر ته، فيقول بل ورته وای زوجتک ما ځان درکو.
تاسو پوهېږئ مولوي صاحب اوس سوال دا دی چې یار تا خو وختي ویل چې هلکه دې کې صیغه د ماضي په کار د مستقبل باندې کار نه کېږي دلته خو یوه صیغه د مستقبل شوله نو وختي موږ بیان وکړو چې بھئی دا د مستقبل صیغه دا د ایجاب دپاره نه ده دا چې دی توکیل دی وکالت دی بل چې جواب کې قبلت وایي هغه متضمن ده دواړو لره لأن هذا توکیل ځکه دا زوجني دا توکیل دی په نکاح باندې والواحد اوس اعتراض هلکه یو ښه نو چې دا اوله صیغه چې دا زوجني دا وکالت دی ایجاب نه دی بل څه وایي قبلتو هغه ایجاب هم دی قبول هم دی نو بس بیا خو یو کس دواړه کارونه وکړه یو کس نکاح کوونکی هم شو نکاح چاله کوي هغه باره هم کار وکړو ناکح او منکوح دواړه شو دا ممکنه ده کېدلی شي ویاوجي یو کس ایجاب او قبول کولی شي نکاح کې توجه بیه کې نشي کولی نکاح کې یو کس دواړه کار کولی شي بیه کې وجه څه ده مولوي صاحب غوږ به کېدی ښه دې خبرې ته وجه دا ده که نه دا اوله صیغه چې استعمال شي ما تاسو ویل دا وکالت دی بیه کې استعمال شي مستقبل صیغه امر صیغه او که په نکاح کې استعمال شي دا څه دی وکالت دی دا یوه مسله دویمه دا ده چې نکاح کې یو سړی وکیل مقرر کو تلال شه ته زما ما دپاره نکاح وکړه توجه سره واورئ د سړی لاړ شي یو جنۍ سره تاله نکاح کوي نو د نکاح د دې عقد ټول حقوق موکل ته راجع کېږي چاله چې نکاح کوي هغه ته راجع کېږي څوک چې نکاح کوي وکیل هغه ته مثلا جنۍ سره نکاح وکړله مهر به په چا لازمیږي په وکیل که په موکل باندې موکل باندې ښه وتې به چاله جایز کېږي وکیل له که موکل له موکل له ښه دا وکیل چې دا تشر سپیکلي صرف تعبیر کوي حقوق چا ته راجع کېږي موکل ته دومره باندې پوه شولې صحیح شو اوس مخکې ځای پسې ما دې سړي ته ویل چې لاړ شه ما له نکاح وکړه یا یو جنۍ ده هغې ته ما ویل ته زما وکیله شي او د خپل ځان نکاح ما سره وکړه نو چې هغه زما دپاره ایجاب کوي که نه ایجاب نو هغه تش تعبیر کوي نور کار ټول زه کوم او بیا خپل طرفه څه کوي قبول کوي نو قبول خپل طرفه شو ایجاب زما د طرفه ځکه حقوق ما ته ټول راجع کېږي یو کس شو که دوه شو دوه کسه شو هغه چې قبیلتو وایي که نه دا دوه شو ځکه د ایجاب والا ټول هر څه ما ته راجع کېږي او قبول والا هغې ته نو دوه شو پوهېږئ که نه نو ځکه په نکاح کې جایز ده چې یو کس ته دواړو طرفه متولي جوړ شي او بیې له ورشه بیې کې مسله دا ده تا څوک وکیل جوړ کړه دا سړی مو وکیل جوړ کړه لاړ شه ماله بازار کې کتاب والا 100 روپۍ مې ورکړلې دا چې کتاب علي ټول حقوق ده ته راجع کېږي وکیل ته بیې کې ښه کتاب به هم دا قبضه کوي پیسې هم په ده لازمیږي صاحب لانجه پکې راتله ټوله به د ده سره کوي نو په بیه کې چې څوک وکیل هم هغه عاقد وي حقوق ټول چا ته راجع وي هم هغه ته نو اوس ده ته ما ویل چې هلکه ستا کتاب دی ته زما وکیل شه په ما یې راخرڅ کا دا کتاب خپل کتاب په ما راخرڅوي نو ایجاب کوونکی هم دا د خپله دی قبول کوونکی هم دا دی ولې ځکه حقوق ټول هم ده ته راجع کېږي نو بایم جوړ شو څه هم جوړ شو یو کس دواړه نشي جوړېدلی مملک هم دي شي او مالک هم دي شي دا دواړه متملک هم دي شي نشي کېدلی او په نکاح کې څه حساب و اخو حقوق چې وکیل ته نه وکیل ته او بیه کې چاته وکیل ته نو اوس ورسره قبول هم کوي او ایجاب هم کوي یو شی شو اول ته ایجاب خو بل چا طرفه کول نه پوهېږئ بیا وګورئ فیقول لأن هذا توکیل هلکه تا خو ویل دواړه به د ماضي صیغې وي دلته خو اوله صیغه د مضارع مستقبل ده که نه وایي نه دا خو توکیل بالنکاح ده دا مستقبل صیغه ایجاب نه دی بلکې دا څه ده توکیل بالنکاح ده او دا دویم چې قبلتو وایي دې کې دواړه رال نو دواړه نکاح کې کېدلی شي یو کس یې وکړي والواحدو یو کس چې یتوله متولي جوړېدلی شي طرفی النکاح د نکاح د دواړو طرفونو علی ما نبینه ان شاء الله تعالی د دې بیان به کوو د خیره سره تاسو به شلې ما قصه وکړله هجی تر دې پورې مولوي صاحب د رکن نکاح بیانو اوس د الفاظو بیان راته کوي نکاح په کومو کومو الفاظو باندې منعقد کېدلی شي تاسو لږ بره وګورئ په لفظ د نکاح باندې نکحتک ښځه سړي ته ووایي یا نکحتک سړی ښځې ته ووایي هغه ورته جواب کې ووایي قبلتو په دې منعقد کېږي یو تزویج زوجتو کې ما تا سره نکاح وکړه ښځې ته ووایي هغه ورته وایي قبلتو څه شو
دوا او دریم هبه ده ښځه سړي ته وایي وهبت نفسي لکه ما درته ځان هبه کو خاوند ورته جواب کې وایي قبلتو نه نکاح وشوله څو الفاظ شو درې تملیک دی ښځه سړي ته وایي د خپل نفس مې ته مالک جوړ کړی خاوند ورته وایي قبلتو دې سره هم نکاح وشوله دغه شان صدقه ده ښځې سړي ته ویل ما درته ځان صدقه کو سړی ورته جواب کې وایي قبلتو څو الفاظ شو نو په دې پنځه واړو الفاظو سره نکاح منعقد کیږي دا نه د ضروري چې خامخا د نکاح لفظ وي او یا د تزویج لفظ وي تاسو پوه شولئ موږ په دې مادو کې دویمه ماده وایو العبرة فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی اعتبار په عقود کې مقاصد و معانی ولروي الفاظ ولره نو الفاظ که ارڅ خو چې مقصد د نکاح پوره کولو بس پوره ده او یو بل قاعده ووري فقهاو ذکر کړی ده هر هغه لفظ توجه جی چې حالي یو کس بل مالک جوړي حالي ملک فایده ور کوي بس پاغي نکاح منعقد کیږي هر هغه لفظ چې په الحال د ملک فایده ور کوي لکه نکام دا تزویجم ده هبم دا هبه کوم سره مالک جوړيږي تملیک کوم جوړيږي صدقه کې بده سره څه منعقد کیږي نکاح تو ګورئ وینقدو نکاح منعقد کیږي بلفظ النکاح باندې والتزویج باندې والهبه والتملیک والصدقه امام شافعی رحم الله ارای سره نو برو ګوري غوي صرف دو الفاظ پکې منما نکاح او تزویج سره نکاح منعقد کېدل شي باقي درې الفاظ باندې نکاح نه منعقد کیږي په مسله پوه شولې وجه څه بیانې ما درک برو ګوري ملي امام شافعی رحم الله فرمایي وی د نکاح معنی دا د نکاح معنی دا زم توجه جی بر ګوري نکاح معنی دا څه او د تزویج معنی د تلفیق چمټنا همدغه معنی ده کا صحیح شو پوه شوي کنه نکاح کې دوه کسان زم کیږي تزویج کې تلفیق دوه کسان زم کیږي دا معنی ده کنه د زم والا او په کوم هبه کې یو واهب وي او بل څه وي موهوب وي دا دواړه غیر شي دا یا یو ځای کېږي نه دا غیر واهب مالک جوړون کوي او موهوب مالک جوړیږي دغه شان ملک تملیک کې مملک مالک جوړون کې یو کس وي دا غیر وي څوک چې مالک جوړیږي دا څه وي خپل منځ کې د دواړو څه وي تضاد وي تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ څوک چې مالک جوړون کې دا غیري څوک چې مالک جوړیږي دا یو ځای کېدی شي دواړه یو کېدی شي دغه شان متصدق صدقه ورکون کې بیل وي صدقه قبلون کې بیل وي دواړه غیر یو ځای کېدی شي تاسو متوجه شئ امام شافعی رحمه الله وی د دې درې واړو الفاظو حقيقي معنی نه د تزویج والا د تلفیق او نه د نکاح والا د زم د دې درې واړو الفاظو حقيقي معنی خو غنه ده صحیح شو او کته وی چې موږ د الفاظ استعمالو او مجازن ته د نکاح او د تزویج معنی اخلو ویم نه شیخ استله ولی نشي وسمول کنه د نکاح معنی زم ده د تزویج معنی تلفیق دی په دې درې واړو الفاظو کې دغه معنی نشته دی پتن لګي پوه شو لیکنه امام شافعی رحم الله وی په دې درې واړو الفاظو باندې نکاح نه منعقد کیږي دومره باندې پوه شو وجه سره د دې درې واړو الفاظو د نکاح او د تزویج والا معنی حقيقي نه ده دا خو تاسو منئ کنه مجازیم نه ده ولی نه په هبه کې تلفیق او زم شته نه په تملیک کې شته نه په صدقه کې شته شته پکې نو یو لفظ چې داسي چې نه حقيقي معنوي او نه مجازي معنوي هغه ته به خستل شي دا خو متضاد معنی اصل کې د لفظ درې معنی کېدل شي یو حقيقي معنی هغه بغیر د نیت مراد کیږي یو مجازي معنی هغه د برابر څه کې نیت کې څه شو ایو متضاد معنی نه حقيقي نه مجازي اپ نیت سره نشي مراد کوله امام شافعی رحم الله وی د هبه او د تملیک او د صدقې د دین حقيقي معنی زم او تلفیق دی او نه مجازي معنی ده نو څنګه دغه معنی اخلي نکاح به څنګه پوه نه شي وګورئ وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض الا بلفظ النكاح نمو نقد کیږي مگر بلفظ د نکاح او تزویج سره ولئن التملیک ليس حقيقه فيه وجدادا
نه دی تملیک حقیقت فيه دا تملیک لفظ چې دی کنه یو تر واخستلو دغه شان هبه مرواله دغه شان صدقه مرواله دا حقیقت نه دی د نکاح په معنی کې فيه د نکاح په معنی کې حقیقت سمانه د نکاح والا معنی حقیقي نه ده ولا مجازا او نه د تملیک هبه او صدقه مجاز جوړېدلی شي دا لفظ عنه د نکاح د معنی نه وجه سره ولې نشي وذکر لأن التزويج للتلفيق تزويج سره باري تلفيق چمټنا او نکاح سره باري زم او په دغه درې واړو مانو کې په مالک او مملوک څوک چې مالک جوړيږي سم صدقه ورکون کې څوک چې صدقه ورکي او دغه شان هبه واهب او موهوب له دیو کې زم یا تلفيق ما نشته مجازي معنی هم نشوله ولا زم ولا ازدواج النظام مشتري نه ازدواج سره په مابین د مالک او د مملوک کې په مابین د واهب او موهوب له کې په مابین د صدقه ورکون کې او چاله چې صدقه ورکي هغه کې نشته کنه لنډه دا د دې درې وړو الفاظو نه حقيقي معنی ده نکاح او تزویج شولونه مجازي معنی شولونه نکاح په نه منعقد کیږي اصلا ولنا ولا ازدواج بين المالك والمملوك اصلا دي مینس کې خو ازدواج نشته ولنا ان التمليك سبب لملك المتعه تسلك برو غري منغو تسوي تمليك رواله تمليك دا سبب د ملک متعه دی ما سره وینځل دي سړي لمه ورکړه دای مالک شو دا څه ده کنه نو چې کله د وینځ د رقبه مالک شو ور سره د ملک د بوزعي ملک متعه ورته وي داغي هغه شی هغه هم څه شو مالک شو وته کولای شي کني شي توجه نګوري دا ملک چره کنه ملک دا سبب شو د بار د چا د ملک متعه د پاره سبب شو کنه او نکاح هم سبب دی د ملک متعه تزویج هم سبب دی بار د نو بس یو سبب مرواخستلو دبل سبب د بارم استعمال کو یعنی ملک مرواخستلو او د چاره بارم استعمال کو نکاح د پاره یا د چاره بار تزویج د پاره یو سبب د بل سبب په استعمال ول هر مجازي مرسل په علاقو کې راضي دا کېدل شي دا مجازي معنی ده پتن لګي پوي شوي کنه به ملک سره اول سره راضي ملک رقبه لکه وینځ کې او به سره راضي نو ملک سبب دی د پاره د ملکی متعه او نکاح هم سبب دی د پاره د یو لفظ رواخستل یو سبب د بل په ځمنی استعمال کو ولنا ان التمليك سبب لملك المتعه تملیک دا سبب د ملک متعه دی خو ګره په محلها په خپل محل کې د سینې چې غلام څوک در کی او بیغم وتی کې او یا خره څوک در کی خره چې مالک شوما مسوس به وتی جایزي او مندانو قصه خو ته یاد ده ولا خره مرادن نه کوي دي نیتونه خراب دي خاصدارو خري وتی کې خو دې غر کړی اره غرمه چې ګوري بس کار رواني به وړه را لې ګرمي دې ګرمي کې دي په ځای کې دي خړونه کې بس یو خره یو واته لکانی ا نمبر په نمبر یو بار په پاند باندې کې نه ولې چې څوک راتل نو غا کوا نو چې به څوک راشي کنه نو به په بقایش په ګو کسانو باندې شریکه په دې خړ کې خره شړی بس خلک راسي خره په دکن وړو دي دا کار کوي وګورئ تملیک چې سبب د ملک متعه ده وګورئ په محلها بخل محل کې خو بواسطه ملک الرقبه په واسطه د ملک رقبه وليس ملک سره ماته سوال سره حاصلېږي ملک رقبه ابه ملک رقبه سره څه اصل کې سببیت ظاهري منګ اصول نوې اسامي ویلې ده کنه منګ ویلې د سبب او د مسبب ترمنځ یو شی هغه ته علت ویلې کیږي ویلې مو کنه نو ملک رقبه علت د ملک متعه او ملک چې ده کنه د سره ملک رقبه راځي نو منځ کې ملک رقبه واسطه شو کنه وای کنه بواسطه ملک الرقبه او ثابت بالنکاح او دغه ملک متعه 50 سره ثابتيږي نکاح سره او سببیت طریق المجاز او سببیت د مجاز یو طریقه ده نو تاسو پوه شئ نو په نکاح سره هم کیږي نکاح می سبب ده ملک سره هم کیږي دا بل سبب ده یو سبب ذکر کول بل سبب مراد کول دا کیږي خجی څو الفاظ شو 15 الفاظ ذکر شو نکاح تزویج هبه تملیک صدقه شپږم لفظ د بای سره نکاح کیږي کنه و یو دې سره کیږي یو سره خزي ته وای ځان دې را باندې را خرڅ کا او قبلته
یا ښځه ورته وایي زما ځان که ته اخلي اخیستلی شي هغه ورته وایي قبلتو نو په لفظ د بیع سرم کېږي بیعت نفسي منکه ښځه ورته وایي خپل ځان مې در باندې در خرڅ کو خاوند وایي بس ته خو ښه شی قبلتو ما ته قبولی دې سره هم نکاح منعقد کېږي پوهېږئ وجه څه ده مولوي صاحب ماقه مسله ده بیعه چې ده که نه دا سبب د ملک رقبې دی او ملک رقبه سبب علت دی دپاره د ملک متعی نو بیع سبب د ملک متعی شو او نکام سبب دی یو سبب په ځای د بل استعمال شو نه رسوي پې وینعقد بلفظة البیع هو الصحیح هم دا صحیح رایه ده چې په لفظ د بیع معنی منعقد کېږي امام ابوبکر عامش هغه وایي په لفظ د بیع نه منعقد کېږي ښه په هغه باندې رد دی لوجود طریق المجازي وجه ما غره چې دلته طریقه د مجاز شته که نه شپږ شو وم هلکه لفظ د اجارې سره نکاح کېږي که نه وایي صحیح روایت دا دی چې په لفظ د اجارې سره نکاح نه کېږي ولې موږ یو قاعده وویله شروع کې تاسو ماته متوجه شي هر هغه لفظ چې حالا د ملک فایده ورکوي په هغې نکاح کېږي دا ویلو که نه لکه بیع تملیک هبه صدقه او اجاره کې خو ملک نه ورکوي منفعت ورکوي هلکه دا ګاړی دی دا کور دی دا تا سره په میش باندې 10,000 روپۍ میش په راکې ستا شو تاسې ده که نه نو هغه شی خو نه ورکوي بلکې صرف منفعت پې ورخرڅ کړي نو حالا د یو شي د ملک فایده ورکوي نه ورکوي لہذا په دې سره بیع نکاح نه منعقد کړي پوهېږئ که نه پې ولا ينعقد بلفظة الاجارة نه منعقد کېږي په لفظ د اجارې باندې صحیح روایت دا دی دلته هم د امام کرخي د قول نه احتراز کوي هغه وایي په دې منعقد کېږي وجه سره لأنه ليس بسبب لملك المتعه ځکه دا سبب د ملک متعه نه دی لنډه دا ده اجاري حقیقي معنی نکاح او تزویج نه ده مجازي معنی هم نکاح او تزویج نه ده چې نه حقیقي معنی نکاح ده او نه مجازي معنی ده نو بس نکاح پې نه منعقد کېږي ولا بل څو شو لکه الفاظ ټول وشوکه او اتم نهم لسم یولسم درې الفاظ باندې هم نه منعقد کېږي ښځه خاوند ته وایي ځان مې درته مباح کو یا مې درته ځان حلال کو خاوند وایي قبلتو یا مې ځان عاریه کې در کو عاریه پېژنئ چا نه بغیر د پیسو یو شی ویسي ورځ دوله میاشله کور یې درله در کو هلکه کرۍ مه راکوه دې ته عاریه وایي همدغه شان وصیت ما د خپل ځان وصیت تا لپاره وکړو ستا شومه وصوتې کوم یا وایي قبلتو دې سره نکاح نه منعقد کېږي ښه وجه سره ما قاعده ذکر کړې وه مولوي صاحب چې نکاح په کوم لفظ سره منعقد کېږي کوم چې حالا د ملک فایده ورکوي کوم چې او اباحت خو دې ته ویلی کېږي یو سړی میلمه کې کور ته راولي دا درستخان مې خور کړی خوراک کوه دې ته اباحت وایي څه ورته وایي اباحت وایي هغې کور ته ځان سوړلی شي چې جب کې واچوي نه څومره چې خورې ستا دي نه زما دي خورې غالي دې ته څه وایي همدغه شان احلال تا ته حلال دي زما مال دی ستا دی نه مالک نه جوړوي دواړو کې خیال هم دی که نه دغه شان ناریت کې هم وایي فایده ته حاصله وه مالک یې جوړوي نو په دې درې واړو الفاظو کې چونکې حالا د ملک پیدا نه ورکوي نو نکاح نه منعقد کړي پوه نه شوې پې پاتې شولو وصیت کې خو سړی مالک جوړېږي هلکه زه وفات شوم زما را کتاب پلان کیله ورکه مالک جوړېږي که نه جی مالک جوړېږي خو حالا نه وي د وفات نه پسې چې ښځه وفات شوله د هغې د فرج مالک باندې ملک باندې به موږ څه وکړو یعنې خو بیا خلک هېرېږي دا شی هسې هم د کتوني بیا چپسې لاړ دا جوسه ټوله مړمي نور هغه ته پته راګورې د کتو شی نه دی عبدالګل احمد شیخ صاحب وایي وګورئ ولا بلفظة الاباحة والاحلال والاعارة لما قلنا وجه دا ده چې نه حقیقي معنی نکاح ده او نه مجازي ده ولا بلفظة الوصیة لکه دلته خو ملک والا معنی ورکوي که نه مړه وایي لأنها لفظ د وصیت چې دی توجب الملک ملک واجبوي خو مضافا الى ما بعد الموت منصوب به چا ته مرګ نه پس ته موږ حالي ملک پکارو پوه شوئ بې پس به کنو